دا وظیفه تاسو 11 ورځې وکړئ یا 9 ورځې وکړئ. الله جل شانه به تاسو ته باقاعده په خوب کې وکړي چې یاره که زما په دې کار کې مطلب زه د الله سره مشوره کوم چې زما ته په دې کار کې خیر دی او که نه دی چې زما دپاره شر دی یا مثال زما دپاره پکې فساد دی. نو انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو ته په خوب کې باقاعده د دې وظیفې په برکت سره به تاسو ته په خوب کې معلومیږي هغه عمل څنګه دی، کوب یې څنګه او طریقې څنګه ده. هغه وظیفه دا ده یا کرامن کاتبین یا سمیع یا بصیر. دا به تاسو 21 مرتبه ووایئ او دا وظیفه به تاسو 9 ورځې یا 11 ورځې برقراره ساتئ. ډیره بهترینه وظیفه ده. اوس به یې کوو څنګه، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو. دې نه مخکې یو خبره کول غواړم، زما د یوټیوب چې کوم چینل دی زه ویډیو په هغې کې ډیلی بیس باندې اپلوډ کوم، ځکه په ټیک ټاک کې زه اکثر نیمه ویډیو ورکم یا پوره طریقه وښودلی شي یا نه ما سره چونکې ټایم نه وي. نو د هغې دپاره ما د یوټیوب چینل جوړ کړی دی. تاسو به په هغې کې مکمل په تفصیل سره تاسو پوهیږم چې دا به په څه ټایم کې کوو، طریقې څنګه ده او په کم لیول به کوو. مکمل طریقه به تاسو ته معلومیږي. په دې سکرین به تاسو ته زما د یوټیوب دا چینل شو کېږي، دې ته ورځئ، دې کې به تاسو ته بهترینې وظیفې نورې هم ملاویږي. راځم خپلې خبرې له یا کرام کاتبین یا سمیع یا بصیر. د دې یو بهترین ختم دی دا چې کلم تاسو وکړئ الله جل شانه په خوب کې باقاعده تاسو ته ښیي چې یاره زه یو کار کوم په دې کې زما دپاره خیر دی که دې کې زما دپاره شر دی. نو اوس پې کوو څنګه، طریقې څنګه ده. تاسو به د ماسخوتن د مونځ نه بعد 3 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. د هغې نه بعد به 21 مرتبه یا کرامن کاتبین یا سمیع یا بصیر دا به تاسو ووایئ او بیا به اوده شئ. انشاءالله امید ساتم الله دې هره مسله به ستاسو الله حل کوي. والسلام. ډېره مننه. الله مراته خوشحاله ساتي.